والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تخلیل الأصابع. باب دے پا بیان د خلال اول د گوتو کی. تخلیل ستوي؟ ادخال الشيء في وسط الشيء، داخل اول د یو سیز د بل سیز په منځ کې دی ته تخلیل وای. تخلیل درې قسمه دی. یو تخلیل د اصابع او د رجلینو دی. دویم تخلیل د اصابع د ید دی. او دریم تخلیل د لحیه دی. د تخلیل د لحیه مخکې تیر شوی دی. دلته اصابع مطلق ذکر کړی، دواړه مراد دي. تخلیل د اصابع او د یدین او تخلیل د اصابع او د رجلینو. تخلیل څنګه دی؟ حکم شرعي د تخلیل څه دی او کیفیت د تخلیل څه دی؟ څنګه دی؟ څنګه تخلیل وکړو؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مسلک دا دی چې تخلیل مسنون عمل دی. او امام شافعی او امام مالک هغه د تخلیل د استحباب قائل دی. البته امام احمد ابن حنبل تخلیل د اصابع او د رجلینو دا اوکد گنی د تخلیل د اصابع او د یدینو نه. تاسو په خبره پوهیږئ؟ ای کې تاکید زیات کړي ځکه هغې کې د اوساخ او د اجتماع یعنی د خیرو د اجتماع احتمال زیات دی. ای تاکید زیات راغلی. تاسو په خبره پوهیږئ؟ بعض ظاهریه اهل ظواهر هغه تخلیل واجب ګڼي. جمهور اتفاق دی چې واجب نه دی، صد استحباب او صد سنتیت قائل دي. او اهل ظواهر بعض هغه ورته واجب وایي. د هغوی دلیل بعض هغه احادیث دي چې په هغې کې امر بالتخلیل راغلی په لفظ د خلل سره، او امر خالی عن القرینه د وجوب د پاره. دی وایي چې خلال واجب دی. نو هغې له موږ جواب کوو چې امر خو صرف د وجوب د پاره نه، شپاړسو معناګانو د پاره راځي. امر د استحباب یا د پاره دی، د ندب د پاره دی، د وجوب د پاره نه دی. دویم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه نه چې څومره احادیث راغلي دي، که خلال تخلیل د اصابع واجب هم په ټولو کې به خلال ذکر. حال در چې په یو څو احادیثو کې د خلال تذکره شته، نورو کې نشته، واجب نه دی. دریم دا دی چې حدیث د موسی په صلاح چې نبی علیہ السلام د قم فصلی فانک لم تصلی نور الانوار او محزامه کې دا ویلې کنه تمام. هغه کې نبی علیہ السلام ورته دا د طریقه ورخی داسې به کې داسې که خلال ورته نه خي. که خلال واجب نو خلال ورته ولې نه خي؟ تخلیل د اصابع ورته نه یادای. نو معلومه شو چې تخلیل د اصابع مسنون یا مستحب عمل دی، واجب نه دی. لکه تاسو به پوه شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم بن عاصم بن لقيط بن صبرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فقلل الاصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وابي ايوب رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يقلل اصابع رجليه في الوضوء. به يقول احمد واسحاق. وقال اسحاق يقلل اصابع يديه ورجليه. وابو حاتم اسمه اسماعيل بن كثير. بس صبر وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي چې کله او دس کینو په خلل الاصابع، خلال د ګوتو کوا. وفي الباب عن ابن عباس، په دې باب کې د ابن عباس روایت هم شته. د ابن عباس روایت ابن ماجه کې دی. اول مستورد د مستورد روایت هم شته. د مستورد روایت ترمذی کې دی.
بل ځای کې به راشي. تاسو پې پوهېږئ که پې نه پې پوهېږئ؟ دا وروسته را روان دی د مستورد ابن شداد البحري روایت او د ابو ایوب روایت مصنف ابن شیبه کې دی. قال ابو عیسی وی هذا حدیث حسن صحیح. دا حدیث چې امر د تخلیل پکې راغلی دا حسن صحیح دی. ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم، په دې د اهل علم عمل دی چنه یخلل اصابع، خلال بکیږي د ګوتو د خپو پیلوزوي. وبي يقول احمد و اسحاق وقال اسحاق وی یخلل اصابع یدیه ورجلیه، خلال به د ګوتو د لاسونو د خپو دواړو کیږي. روایت کې ابو هاشم راغی د دنم اسماعیل ابن کثیر دی. الکه تاسو دا خلال تاکید په حدیثو کې راغلی. پخوا خو اوبه کمې وې که نه او عربو کې نو هغوی به خلال نه کار اخیسته. اوس خو ټوټی راخوشي کو خلال ضروري نه دی، ځکه زمونږ یقین راشي چې مینځونو له اوبه ورسېد. دا خو په دې صورت کې به و چې یاره اوبه به نه رسېدی. یو دیم جمي کې خلال ضروري دی، ځکه دا سرمنه چې کومه ده د بدن دا دغه شوي خشکه شوي شخی غړزي ختمه شوي اوبه سمې یا کله خپې سړی غوړي کي نو بیا خلال ضروري ده چې اوبه ورته ورسي، اوبه پې پاسه تېرې نه. خلال به څنګه کې د دې ګسې خپې د لاس دا دغه د خنسره ګوته وایي دا به راواخلې داسې به کې دې نه به دې خنسرې نه به شروع کړي داسې داسې داسې، بیا به دې بلې ګوتې دې نه شروع کړي دې داسې 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 داسې. هلکه تاسې بیا پوه شئ د ښی خپې د کچې ګوتې نه به شروع کړي او د بلې په کچې به ګوتې به ختم کړي. هلکه تاسې بیا پوه شئ که دې ته خنسر وایي، دې ته بنسر وایي، دې ته وسطا وایي، دې ته سبابه وایي او دې ته ابهامه وایي. هلکه پې پوه خنسر باندې به شروع کړي. اوس پې پوه شئ دا کیفیت شي. ورپسې شه دا بل حدیث وایي. قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عبد الرحمن بن ابي الزناد بکسرې د ذات سره دا ثقه راوي دی اله د کوپې دی. وایه عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. دیکھیم امر راغه په خلال. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب، دا حدیث حسن دی او غریب دی. صحیح حکم په ونه لگاو بلکې د صح حکم په کې ولګاو دا حسن او دا غریب. لیکن صحیح خبره ده چې ابن عباس دا روایت صحیح دی، ځکه صالح مولا د توأمې چې ابن عباس نه روایت کوي دا ثقه دی. د دنه ترمیزی شریف، سنن نسائی او دغه دا سنن ترمیزی او نسائی، ابن ماجه نه علاوه او ابو داود روانه ته روایت کې، صرف ابن ماجه ته روایت نه کوي. خو دومره خبره ده چې د حافظه په آخر عمر کې ضعیفه شوې وه. کوم مخکني شاګردان چې دي هغه روایات د ده نه صحیح دي او د نوو شاګردانو روایات ته نه دي صحیح. موسی ابن عقبه د ده په پخوانو شاګردانو کې دی. موسی ابن عقبه هلکه پې پوه شي. امام بخاري دې حدیث ته حسن ویلی دی او امام بخاري چې کوم حدیث ته حسن ووایي هغه صحیح دې پورې پوه شئ. لکه ابن حجر په تلخیص الحبیر کې ذکر کړي چې امام بخاري کوم حدیث ته حسن وایي نو دا صرف حسن نه دی بلکې داسې به وایي دا حدیث قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح غریب. د حسن غریب سره صحیح هم دی. هلکه تاسو په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ موسی ابن عقبه دا د مغازي و امام دی. په غزواتو کې د ده روایات ډېر مقبول دي او ثقه راوي دی. الله
قال حدثنا قتيبة قال حدث ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن الشداد البحري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توزع أدرك أصابع رجليه بخنصر. نبی اسلام بچاو دس کاو نو موګلې به ګوتې د خپو په خنصري په کچې ګوتې موګل یو خلال دی یو موګل دی نو که اهل ظواهر وایي چې خلال فرض دی نو موږ ورته وایو چې موګل ولم بیا فرض وایي موګل حدیث کې رااله قال ابو عیسی هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دی لا نعرف مونږ ته نه دی مګر د حدیث ابن لهیعه لیکن دا حدیث صرف غریب نه دی حسن دی غریب ورته ځکه وایي چې صرف ابن لهیعه روایت کړی دی تاسو په خبره باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ لیکن داسې چل دی چې د ابن لهیعه متابع شته چې لیث ابن سعد او عمرو ابن الحارث دي څوک نو ابن لهیعه متابع دی او دا دوی متابع دي دې پورې پوه شئ دا د لیث ابن سعد او د عمرو ابن الحارث روایتونه بهقي کې امام بهقي سنن کبرا کې ذکر کړی دي نو ځان له نشه چې ځان له نشه حدیث غریب نشه امام ترمذی د خپل علم مطابق خبره کړې د غریب ورته ویل چې دا حدیث سره غریب دی باب ما جاء ویل للعقاب من النار باب د بیان دا غیر روایت کې چې راغلي دي ویلون هلاکت ته افسوس دی للعقاب پوند لرا من النار د وجه د اورنا افسوس ته د اور د وجه نه للعقاب اصل کې من النار دا متعلق دی تر ویلون پوری او للعقاب خبر دی د ویلون ویلون مبتدا ده اصل کې د څه دی للعقاب ویل من النار یو ویل دی یو ویح الکه په پوښ ویل په هغه ځای کې استعمالي کې چې سړی په عذاب کې واقع او ویح په هغه ځای کې استعمالي کې چې واقع نه وي خو وقوع تقریبي تاسو خبره پوښی دیم فرق داره ویل مستحق د پاره د عذاب د پاره استعمالیږي او ویح د مستحق عذاب د پاره نه هغه چا د پاره چې قریب استحقاق عذاب دریم فرق یو روایت دی اگر چې ضعیف دی چې ویل وادن فی جهنم جهنم کې یو کنده ده او ویح د زجر د پاره استعمالیږي او سیبوی نه منقول دی چې ویل او ویح دواړه د زجر د پاره استعمالیږي معرف السنن کې بنوري رحمه الله دی باندې پورا تفسیر کړی الکه تاسو په پوښی ویلون مبتدا ده اوس اعتراض دی چې مبتدا نکره رااله جواب دار چې تخصیص دعا سره راغلی دی تخصیص څه سره راغلی دعا سره راغلی دا دعا ده کنه ویلون کنده د دوزخ من النار د دوزخ نه للعقاب بعضی وی للعقاب معنا لذوی العقاب یا لاصحاب العقاب او دیم قول دا چې عقاب مرادی عقاب دا عقب جمع ده پوندې ته وی شاته دا پوندې و چې پرېښې وي نو هغې دپاره حدیث کې ویل لفظ راغلی دی بخاري شریف کې پوره روایت دی چې مونږ سفر نه راتلو او دسه مو کو او څه خلک و چې هغوی خپې پوره نه وې دغه کړې خپې ځلېدلې وچوالی ځلېده د لرې نه ښکاري نبي اسلام په دې موقع ویل ویل للعقاب من النار پوره اودس کوئ وایه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وفي باب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعقيل وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان
وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو دا په مسلم شریف کې دی، په ابن ماجه کې دی، بخاری کې هم دی د عبد الله ابن عمر روایت، وعائشه د عائشه روایت په مسلم شریف کې دی، او د جابر ابن عبد الله روایت مصنف ابن ابي شيبه کې دی، او د عبد الله ابن الحارث نا روایت نه دی معلوم، مبارک پوری و الى مقف على اصله، او د معیقب روایت مسند احمد کې دی، او طبرانی ذکر کړی معجم کبیر کې، او د خالد ابن الولید او د شرحبیل ابن حسنه او د عمرو ابن العاص او د یزید ابن ابي سفیان دا ټول روایتونه ابن ماجه کې شته. قال ابو عیسی حدیث ابي هريره حدیث حسن صحیح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب وبطون الاقدام، هلاکت دی للعقاب پوندو لرا او د قدمونو لاندو حصو ته من النار د اور نه چې چا وچې پرېښي دي. هلکه دې حدیث مقصد څه شی شو؟ وفقه هذا الحدیث، او علم د دې حدیث دا دی چې انه لا يجوز المسح على القدمين، په قدمونو مسح نه د جایز بلکې خپې به وینځي اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان، چې موزي او یا جرابي پې نه وي. اصل کې به اختلافي مسله ده دې باب کې دا عالمان بیانوي او محدثین چې وظیفه د رجلینو څه ده؟ د رجلینو وظیفه غسل دی او که مسح ده، خپو به مسح کې او که وینځي به په اودس کې. د تمام اهل سنت والجماعت د عالمانو د مجتهدینو رایه دا ده چې وظیفه د رجلینو غسل دی، وینځي به. چا چې مسح وکړه اودس یې ونه شه مونځي نه کېږي. صحیح پر حافظو کې د امامیه او دا رایه ده چې وظیفه د رجلینو مسح ده، صرف ګوتې پرې راکاږه وینځلو ته حاجت نشته. د ابو علي الجبائي او د ابن جریر طبری او د داود ظاهری رایه دا عالمانو نقل کړی ده چې هغوی وایي سبا کې تخیر دی، اختیار دی په مابین د غسل او د مسح کې. لیکن حافظ ابن القیم رحمه الله فرمای چې داود ظاهری ته دا نسبت صحیح نه دی چې هغه دغه قائل دی، د څه قائل دی؟ د تخیر قائل دی، هغه د غسل قائل دی، د څه قائل دی؟ صحیح شو. او ابن جریر دا دو تنان دی، یو شیعه دی او یو سنی دی. په دې عالمانو مغالطه راغلی ده. دا شیعه چې کوم دی هغه د تخیر قائل دی، او دی دا ویلی دی چې سنی دی سنی قائل دی. هلکه پې پوه شي. نو سنی ابن جریر طبري چې کوم دی د تفسیر خاوند او د تاریخ خاوند، تاریخ طبري، هغه هېڅکله د تخیر قائل نه دی، بلکې هغه غسل ضروري ګڼي. تاسو خبره پوهېږئ که نه بیا پوهېږئ؟ لیکن په ابن القیم باندې چا اعتراض کړی دی چې د هغه د کلام نه دا معلومیږي چې د تخیر قائل دی. حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي نه دا ټیک نه ده، د هغه کلام نه دا معلومیږي چې غسل ضروري دی. کوم ځای د هغه د کلام نه معلومیږي؟ د ابن جریر د کلام نه چې تخیر دی، غسل او مسح دی دواړه کوي، نه صرف غسل به کوي، خپې به وینځي، مسح نشته. او غسل ځکه ضروري دی چې حافظ ابن حجر فتح الباری کی وی اجمع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو اجماع ده په دې خبره باندې چې خپې به وینځي او دس کې مسح به نه کوي. البته موزې دې واچولې که نه نو بیا پې مسح کوه، خیر د هغه خپله طریقه ده. اصل اختلاف منشه د اختلاف د آیت کریمه ده چې کوم سورت مائده کې ده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. مونږه قرات د چا وایو؟ قرات د نسب هم راغلی دی او د جر هم راغلی دی، دواړه متواتر قراتونه دي. وارجلکم هم راغلی دی. وارجلکم چې شي نو بیا به عطف شي په برؤوسکم،
نو په سرونو مسه کوئ او په خپو مسه کوئ او چې ارجلکم شي نو بیا به عطف په ایدیکم یا په وجوهکم شي فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم هلکه تاسو خبره پوهېږئ که نه نو شیعګان موږ له وایي چې مسه ځکه ضروري ده چې ارجلکم راغلی دی قرت د جر راغلی دی دې سره څه کې نو موږ وایو غسل ځکه ضروري دی چې ارجلکم راغلی دی دې سره څه کوئ فما هو جوابکم فهو جوابنا من خو د غسل قائل یو خو د جر قرت سره سکو د دې مختلف توجیهات عالمانو کړي دي یو توجیه دا ده چې دوه حالت دي د خپو یو سره د خفافو سره د موضوع یو بغیر د موضوع نه گویا کې دا دوه آیاتونه دي یو حمل دی چې اله چې قدمونه بربنډې موضوع دي نه اچولي نو بیا د نصب په قرت عمل پکار او چې موضوع دی اچولي نو بیا د جر په قرت باندې عمل پکار دی بیا مسه پکار دی هلکه تاسو به پوهېږئ دا یو جواب دویم جواب دا دی چې وارجلکم دا جر د جوار دی دا جر د څه دی جوار اصل کې نصب دی خو د رؤوسکم د وجه نه چې کوم دی عطف ای وجوهکم او ایدیکم باندې دی خو د رؤوسکم د وجه نه چې کوم دی دا جر راغلی دی دې ته جر د جوار وایي څه ورته وایي لکه عذاب یوم علیم دا علیم مجرور دی د یومن د وجه نه دا جر د جوار دی اصل کې خو صفت د عذابو دی که نه او خو مرفوع دی نو دا مرفوع پکارو هلکه پې پوه شئ یا لکه جحر زب عظیم سوره د سمسره لوی عظیم صفت د چا دی د جحر مرفوع پکار دی خو د زبن د وجه نه څه راغلی دی هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي دلته هم دقه شان چل شوی دا دوه شو دریم جواب چا کړی دی چې دا د جر قرت چې کم دی چې کم د جر قرت دی و ارجلکم دا په ابتدا باندې حمل دی اول کې مسه و د رجلینو بیا منسوخه شوه بیا چی راغله بیا غسل راغی نو بیا د ارجلکم لیکن دا جواب ضعیفه دی وجه د ضعف یې دا ده چې اتلس کاله د دې آیت د نزول نه مخکې صحابه او خپې وینځلي چام نه دي ویلي چې یاره پخوا چې کوم دی دغه ده مثلا دویم دا دی اصلي جواب دا دی چې قرآن په تفسیر او تقریر کې به مونږ چا ته رجوع کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته اولنو شاګردانو د صحابه او تعامل ته چې وګوري چېرته د یو صحابي نه مسه نه ده ثابت نو معلومه شوه چې غسل وظیفه ده د چا د رجلینو وظیفه څه ده غسل دی څه دی بل قرآن د عربو په مزاج مطابق نازل شوی د هغوی د محاورې مطابق و ارجلکم داسې پریښی دی په کار وه چې مغسول وی چې د مغسولاتو سره ذکر کړی وی خو مغسولوالی معلوم و ځکه د دې نه وړاندې 18 کاله پورې د اودس سلسله را روانه وه هغې حکم ته ضرورت نه و چې تجدید د حکم یې کړی وی تجدید د حکم له ضرورت نه و نو هغه یې وروسته ذکر کړ ترتیب خارجي ته یې وکتل ترتیب خارجي دا دی چې اول خلک مخ وینځي بیا لاسونه وینځي بیا مسه کوي او بیا خپې وینځي ترتیب خارجي د وجه نه داسې وکړه مغسولاتو کې ذکر نه که بلکې د ممسوح نه وروسته ذکر که او دا معروف و نو تفسیر ته ضرورت نه و نو قرآن هم داسې پرېښود تاسو به خبره پوه نه شي چېرته بل ځای کې کم ځای کې چې مسه راغلی د مسه په غسل خفیف باندې محمول ده په څه غسل خفیف باندې او په دې احادیثو کې او په کلام د عربو کې مسح چې کم دی غسل خفیف باندې ډېرو ځایونو کې حمل شوی ده مسح په معنا د څه سره غسل خفیف او غسل خفیف ته مسح ځکه وایي چې خپو کې خلکو نه اسراف د اوبو ډېر کېږي نو اسراف د بندولو دپاره چې کم دی د مسح لفظ استعمال که چې ډېرې اوبه پکې مه استعمالوئ هلکه تاسو دې کې بلا ډېرې خبرې دي خو زه دا بس دي وایه ورپسې دا مې ختم که که نه توزع مرضان وفي البان مجابر وبريدا باب ما بس دي
دا آسانه ده تا د باب ما جاء فی وضوء النبی صلی الله علیه وسلم کیف کان دې ځای پورې به هیڅ اختلاف نشته صرف تحت لفظي ترجمه ده دا اتفاقی خبرې دي ها دا ثبات ته دا بیا وایي ډېر